بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو د تحریک لبیک والا بل ورځ جلسه وه، نو د هغې چې کوم چیرمن دی د رضوي، نو که تاسو وګورئ د هغه د عمران خان په دور کې یو ویمه یې جوړه کړې وه چې یاره به یې د فرانس سفیر دې دربدر کړی شي او د فرانس سفارتخانه دې دې ځای کړی دا دې ختمه کړی شي، او کله به وي زه د فرانس په سفارتخانې ورځم، کله به یې څه وي کله به یې څه وي، هر چا به وایي دا سیاسي جلسه ده، وایي دا دروغ، وایي دا د دروغو اشخ دی، وایي دا صرف د پیسو اشخ دی، نور هېڅ هم نه دی. نن خبره د دې پی ډي ایم په حکومت کې ثابتېږي. بله ورځ په سویډن کې د قرآن بې حرمتي وشوه او دا راووتو، نو نه خو ته د سویډن په سفارتخانه ورغلې، نه تا دا وویلې چې د سویډن د کم سفیر دی امبیسډر دی دا دربدر کړی شي. نو باید دې شی دی نور موږ ته د دروغو د عشقان دي میډیا ته مه راولئ. دا چې کم صحیح عشقان دي هغه صحیح هغه خپل احتجاجونه په هر ځای کې کوي، لکه په عراق کې چې وشو، مصر کې وشو، لبنان کې، د دنیا ملکونو کې وشوه، خپل احتجاج یې ریکارډ کړو چې به یې دا نه منو، دا هر څه منو، خو یو د پیغمبر اسلام په سر باندې یو دغه ته نه جوړه، نه د قرآن په دغه باندې یو دغه ته جوړ یو چې یا دې څوک زموږ د پیغمبر اسلام دی یا څوک دغه وکړي توهین وکړي، یا دې زموږ د قرآن شریف ته څوک توهین وکړي، موږ دا نه منو یو مسلمان، ځکه چې موږ نو د نورو مذهبونو توهین موږ مسلمانانو کله نه لرو، دا څنګه دمه دی کوي. نو دا کوم چې د دروغو د عشق راوتی دی، موږ دته نن وایو چې نن ورشه که نه سویډن په سفارتخانه باندې، ځکه نه ورځې چې تا د دې حکومت لره هم دې حکومت لره په هغه ټیم کې جب ډکلی و، اوس هم درله جب ډکلی دی، اوس پته نه چې اوس به یې درله څونه ډکلی، بس راغی مري روډ دی که فیض آباد دی، په هغې کې 1 ګنټه یا 2 ګنټې ولاړو کور ته لاړو، خبره ختمه. نو به نور مونږ ته په دې پاکستان کې صحیح سیسټم راولي، د عمران خان راولي، به دغه ټیک دی. دا نور چې مونږ ته کم ده، کله راته جمهوریت لاندې باندې کوي، کله راته یو سره لاندې باندې، کله راته د دغه رضوي راولي، کله په یو طرف اړوي، کله په بل طرف اړوي. نن راوځه، نن که ته په رښتیا عاشق یې، څنګه چې تا د فرانس سفیر و چې دا د ملک ته وباسئ، نن به ته دا خبره هم کوې چې سویډن سفیر به وباسي. که ته دا نه کوې، ته منافق یې، ستا په سیاست کې بیا ستا د بل غټ منافق څوک شته دی نه، ته د پیسو عاشق دی او دغه د پیسو خبرې دی، کله به د فارچونر درکوي، کله به د څه درکوي، کله به د څه درکوي. بس دغه د ما یو څو خبرې